انواع المظالم والقصاص. دا باب دی په بیان دا احادیث مبارکه چې پای کې ذکر د فیصلو د مظالمو دی او مظالم د مظلم نه په معنی د ظلم سره یعنی په فیصله د ظلمونو دی. یو سره چا سره زیاتیو کی د دغه په فیصله څنګه کیږي. دارنګ ول قصاص دا باب دی په بیان دا بدلی اغستلو یا په بدلی ورکولو یا داسې په ذکر د بدلو د مظالمو چې چا سره زیاتې کړي دي نو دغه قصاص بسنګ وي. نو په دنیا کې دای قصاص خو آسان دی کہ ظلم دا نفس دی نو بدلا قصاص بالنفس دی او کہ ظلم بالمال دی نو قصاص بالمال دی او یا عفو دا هکذا پرز د قیامت د مظالم محاسبه بکیږي. نو کله چې یو ظالم د مظلوم د مظلومیت بدلا ور نکړي شي او ورڅخني نو یؤخذ من حسنات الظالم د ظالم نه کې بواغست شي او د مظلوم په صحیفه کې بولی کله شي او کې چر دې څخه ظالم سره حسنات نشته دي نو یؤخذ من سیئات المظلوم فیعطى للظالم. د مظلوم ګناونه بواغست شي او ظالم په کتاب کې وا ولی کله شي. ځکه پیغمبر علی السلام فرمایلو چې د آخرت د غربت نظام اوساته او هغه غربت دغه ته وي. باب فی المظالم والغصب. باب دې په بیان دا ذکر د ظلمونو والغصب او په ذکر دا غستو د حق د غیر. یو سړی د پردې مال واخلی یا په بل باندې ظلم وکي نو دغه بس انجام فرض د قیامت. وقول الله عز وجل او دا مصداق دې قول د باری تعالی دی. یو یا کې د داس یو ترجمه وکما وقول الله عز وجل اور بیان د وضاحت د دې قول د باری تعالی چې لوی شان والده وضاحت د دې قول د باری تعالی. لکه قران عظیم وای چې یو سړی په چا ظلم کوي او هغه ظالم له په دنیا کې سزا نه ورکول کیږي نو دې په ذهن کې دا خبره نه راولي چې الله ته دې ظالم ظلم معلوم نه دی او ښکاری ورته نه. انما یؤخر سره د جزاء تاخير ته اشاره ده. ولا تصبن الله غافلا ګمان مکو انسان په الله باندې د بے خبره اما يعمل الظالمون دا کارونه چې کوي دا ظالمان. انما نؤخرهم بشکر استکمغا گرفت دوی لیومن الی یومن اگر زتا چې قلان کی بوزي بیرته وفات شي پای کې سترګي موتینا منډي بو انکی دوی ستا زید عدالت او زید انصاف تا مقنی روسیم پوچتون کې با د خپل سرونوي. اوس مقنی معنی کوي رافی روسیم پوچتون کې د خپل سرونو. اوس دې ځکه مقنعی رؤوسهم ده او سورۃ یاسین کې فهم مقمحون ده اور الت مقمحون هم په معنا د اوچتور سره ده. نو ځکه وی المقنع والمقمح مقنعی په معنی د مقمح سره ده او مقمح په معنی د مقنع سره ده. د مقنی او د مقحم د مقمح معنی یو ده. الفاظ مترادف دي معنی د دواړو یو د چوچتون کې د سرونو دي او نه براګرځي دوی ته نظر دوی او زنه به ډډ هوا خالی ا جوفن جوفن نه ده جوفن بزم الجيب یعنی بالکل خالی دنه نه پکیسنی لا اقول لهم پای کې باقلنی اسب کندولو نه کندول پیجنې وانذر الناس او ير وخلق دا غرضنا شراب چې دوی تعذاب نو وی ظالمان اے الله اخرنا علاج قریب الله پاتکمګه ترنیټی نږدې پوری. نو دینه معلومه شو چې دا د عذاب قبر د په دنیا کې چې اخرنا علاج قریب وای
یا دنیا کې چې کوم گرفت راغل دی نجيب دعوتك ونتبع رسل الى قولی تعالی ان الله عزیز ذو انتقام. مجاهد رحم الله وی مهطعين معنا مدمن النظر وچتون کی به نظر لرا دوامن پوشکنا کلکون کی به نظر لکه اردو کی وی جماعی ہوئی نظر څنګهون کی د نظر په یو دی ويقال مسرعين جی آسان دی ها باب دی بیان د بدلو د ظلمونو مظالم ظلم قصاص معنا بدلا چا چې دنیا کې چا سره زیاتې کړي دغه فیصله په پرز د قیامت کیږي او سوچ دغه فیصله نشي د جنت او د جهنم فیصله بنه کیږي قربان. اذا اخلص المؤمنون کله چې خلاص مؤمنان من النار د اورنا یعنی ایمان په وجه سره د اوره بچي نو حبسوا بقنطره بین الجنه والنار او بدر شدوی پاغه پل چې د جنت د اور په منځ کې دی چې صراط ورته وي فیتقاسون مظالما دیبا فیتقاسون بدلی ورکول کیږي او غسته کیږي بد ظلمونو تقاسا سده اغستل د بدلی ورکول دا بدلی یتقاسونا سمانا بدلی به ورکول کیږي د ظلمونو کار بینو فی دنیا دوی په منځ کې حتا تر دې اذا ما نقو تر دې چې دوی د ګناو نه پاک شي نقو تنقیه نه دا او تنقیه صفاوالی توي معنا نقو پاک رشي د خیرو ګناونو نه وهذبوا او اصلاح وشي تعذيب اصلاح اوزن لهم بدخول الجنه نو بز جنت فوالذي نفس محمد بيدي صلى الله عليه وسلم لاحدهم بمسكني خامخ یود دوینا غزید پات کې دعا خپل په جنت کې عدلو ډیر زیات ماهر ډیر زیات پویا خبردار وي بمسکنی کان په دنیا دا مسکن نه چې په دنیا کې لکه تاسو چې خپل کور دنیا کې معلوم دی او چانه تاسو نه کوي او زی ورته نو دینه به زیات پویا په خپل مسکن د جنتي دا چې الله تاسو کې زما په دې کوم نمبر کې دی او شو کنه شاری فلان باندې کوم شاری دا سم روانه ورته خیر سره. وقال يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا ابو المتوكل باب قول الله تعالى الا لعنة الله على الظالمين. نو معنی دا شوا چې پرز د قیامت په ظالمانو به لعنت وي او لعنت ته خدای د رحمت نه لريوالي دوری ته وي. جی حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حمام حدثني قتادة عن صفوان بن مخلد المازني قال بينما انا امشي مع ابن عمر زي ورځ روانو ابن عمر صاحب څخه اخذم بيدي او ابن عمر مال د لاس نیون کې او اذ عرض رجل ناسا پر مخامخ یو سړی نو قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى هغه سړی ابن عمر صاحب توي ساده نبی عليه السلام نا د نجوا مبارکي ساوري دي نجوا سرګوشي لفظ دی حدیث مخ یو ځای تیر شوی دی سرګوشي یعنی پرز د قیامت به الله خپل بنده سره مناجات کوي نو نږدې کوي به هغه څنګه حدیث ته ماته وایا فقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يدني المؤمن الله به نږدې کی ذات مؤمن اولاد لیکل دي چې دا ادنا چکمه ده دا چې دې ادنای رتبی دا نکدنای مکانی ٹھیک شو فیضو علیکا نافو نو کی بدی الله په دی باندې خپل وزر یعنی خپل پردا خپل طرف نه پردا خپل کنه په معنا د جانب یو طرف ورات لاس پردا ويستر او خلقنا به پټ پنا کی فیقول الله بیا تعرف ذنب کذا تعرف ذنب کذا فلان کې گناہ فلان کې گناہ د یاد دی فیقول نام اے رب حتا قرره بذنوبی تدریج دی لو اقراری کې د په جرم سره ورافی نفس دی و یقینو کې په خپل ځان چې انه هلاکا چې فعل شو ختم شو هلاک شو الله به سترتو علیک فی الدنیا وانا اغفرها لك اليوم دنیا کې در باندې پرده راوي استوار نن دی بخم الله دې موږ ټول بخي ويوتا كتاب حسنات ومل الكافرون والمنافقون فيقولون فرشتي بوي فيقول الاشهاد فرشتي بوي اشهاد
گوئی کون کی انبیاء دی فرشتی دی اور ستا اعضاء دی ستا لا سخپی دی ستا عمل نامہ دا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه قربان دتا نگورا سر ناشنا ابواب دی باب دے بیان دے خبر لا یظلم المسلم المسلمہ زیادتی دن کی یو مسلمان پہ بل باندی چونکہ مسلمانان خود یو برون دی کنا یو مسلمان دے بل زیادتی نکی بس وی ولا یسلمه او ندس پاری یو مسلمان دی مسلمان رور لر ابل تچ بل پہ ظلمو کی ٹھیک شوا عثمان بلکم ظلم دے نکی یو مسلمان پہ مسلمان باندی ولا یسلمه سمانا او ندی حوالہ کئی دا مسلمان پر رور مسلمان لر ظالم تا او بلا مانا کو ندی پریگی دی دا مسلمان رور پر رور لر ظالم تا کہ سوک پہ ظلم کئی ناغی نتیم خلاص ای ظلم تم مکوا اکستا پر رور بان ظلم کی گی ناغی نخلاص کا شابہ وفي قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن قيل عن ابن ثابت ان سالما اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجه اخيه ومن كان في حاجه هر هغه سړی چې دې مشغول وي په فیدې رسول کې خبر ورتا حاجت نمراد ضرورت کان الله فی حاجتن الله بدی ضرورت خپل خزانو نه پوره کی ومن فرج مسلم قربا هر هغه چې لري کې مسلمان نه مصیبت فرج الله نو قربتن من قربات یوم القیامه او کې داسې نو خسته خبره بشي چې قربتن اول کې تنوین تقلیل شو قربتن ثانی کې تعظیم شو هر هغه چې لري کې مسلمان نه معمولی غونی مصیبت ته دنیا لري بکی الله دې دین یو لوی مصیبت مصیبتونو د آخرت نه من قربات وما سر مسلم ستر الله يوم القيامه ګوره علماء کرام د ستر معنا دا بعض علماء لکه یو سړی وي ورغینه ګناونه نشي وي یا مشهور به ذنوب ني او چرته انسان دی ګناو شو ناغي په زبټین نه تړي او دغه تشهیر باندې کوي رایت فلان یزنی یا رایت فلان یسرق نه پردو په واچه په کتاب باندې پردو واچو نو اخر خو تم افجنې کنا نو خدای پتا پردو واچي خوش کنا جی باب دې بیان د فضیلت هغه چاچی امداد کوي د قرور ظالم یا د مظلوم همانه سشوا ستا دارول مسلمان بیا ظالم یا مظلوم وی د مظلوم امدادم پتا لازم دی او د ظالم امدادم پتا لازم دی او دې ذکر رسو ببل حدیث کې راشي دویم نمبر حدیث کې د مظلوم امداد کو ظاهر د چې یو سره ته ګوري چې بل چا نیول دی او ټکې نو هغه نخلاص کې مضروب د ظالم نخلاص کو د مظلوم خلاصې شو ظالم سمانه ده رس روایت کې راځي چې دې په بل ظلم کوي نو دې لاسونی سچ دې په بل زیاتېونه کی خدا دغه امداد شکنه ځکه هغه د ظلم نخلاص ک دغه صيفک ډکنه شو په ګناونو سره کنه یا گیتا سنسیت ورتو کا قربان تأخذوا فوق يديه چې هغه لاس واچي دغه په لاس باندې من لاس ورونی شام چلو باب نصر المظلوم وقال حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا شعبة عن أشعث بن سليمان قال سمعت معاوية بن سويد سمعت البراء بن عازب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7 فذكر عياذ المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطش ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المحسنين وفي قال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یو مسلمان د بل د پاره کالبنیان پشان دا غټو د امارت ته کالبنیان پشان د دیوال دی پشان دا غټو د دیوال دی یشد بازو بازا چې یو غټ کلکیږي په بل سره
دارنګ ته قوی کیږي په بل مسلمان سره ونه چې دا بنه چې زه خو تکړه سړی ما وای دنیا ټوله نیمګړې ده دنیا نیمګړې ده کنه داسې الانتصار من الظالم یعنی جواز د انتقام د ظالم نه یو سړی 50 زیاتی وشي نو هغه ظالم نه بدلا واخلې پاره مظلوم جی لا يحب الله الجار بالسوء من القول الا من ظلم نخخي الله اخکار کول د ګنا من القول په جبی باندې من القول فسرا فخکار کول سرا نخخي الله پاک الجار بالسوء اخکار کول د ګنا من القول په جبی سرا ځکه بعض اخکار کول د ګناونه وی په لاس خو سرا او دا اخکار کول شپه جبی سرا الا من ظلم سوا دا چانا چې باغی ظلم کړی شوی بیا دا مظلوم خپل فریاد بل ترسي او چې دی فلان کی په ما باندې دا زیاتې کړ دې دا زیاتې کړ دې یو تیشوا لکه لاندې کې اباحه شکوى المظلومان الظالم شکوا توج کنا چې عدالت کې وي چې دې سړي په ما دې ظالم په ما ظلم کړ دې دا یا دې ورته مثلا دغه جواب ورکی او تریم دا چې لا من ظلم استثناء منقطع ده مگر هغه سوچ پاغي اقرار شوی او دې صورت کې بر اسو نمرار کلمه د کفر شي نو نخخي الله اخکار کول د کلمې د کفر په جبه سره سوا د هغه انسان چې پاغي زیاتې شوی او وی د مکراه تیشوا او په طبيعت قلب سره د اظهار نه کوي نو الله به دې معاف ساتي جی والذین اذا اصابهم البغي ينتصرون بل آیت سورہ شورى او کسان منان کاملان دي چوره سدوی ته ظلم ورسې دوی ته ظلم هم ينتصرون دوی بدل اخلي وقال ابراهيم كانوا يكرهون ان يستذلوا فاذا قدروا عفوا داولی کزان سره وای کانو وصحاب کرام يكرهون دوی با بدګنه ان يستذلوا چې ذلیل کړي شي په لاس دبل یره خپل ذلت به نه خوخاو لیکن شان دا ځا قدرو چې کله په بل قاضي شنو عفو بیا به معاف کول دل عظیم جمله نه کاریو ان یستذلوا یدا خبره به بد ګڼل چې د بل د لاس ذلیل شي مقابله به کولا شیخ د پنده به خبره کوله هندستانیان چې جنگ کوي کنه کراچۍ کې ډیر دي اوس خو خیر هغه ډیر مخ کې شلای نه خو خلک دنیا اوسېږي ناغي لږه چا سپېړ आवाज ولا ناغي ورته یار بس کرو کیا کرتے ہو جو سپېړ आवाज په بس کرو یار کیا کرتے ہو بس کرنا چې بلا به ویلا بلا به आवाज ولا بیمار کو تو دیکھو په تو بلا سپېړ आवाज تو در سره وګورو چې بلا आवाज ولا په تم مار کے تو دیکھو وځي کنه استغفار ته بل چې خبه خوب کې کنه یہ تو خیر میں اپنے ابو کو بلاتا ادھر تو څنګه خپل بلاتا ار داسیم نه چې بس بل ته ناس یو غ بل درنه چې دې ډول جوړ کړی درپې دی پوښي نکر یکرهون یستذلوا معنا بدګنی دبل دلاس لاندې کېدل دبل دلاس لاندې کېدل بدګنی دبل ناز ذل کېدل لیکن اذا قدرون عفو او چې کله دې په بل غالب وي زفرې کې د مال خپل کار کوا لکه واقعاتو کې مشهور ده حضرت علی صاحب چې اسړیو پرځو کې لپاره په سورو او چاري ولو آی په ټوکړه نو پرې خو حالانکه لپاره په ناشته دی باب دې په بیان دا په مظلوم مانس شو مولانا صاحبہ انتصار د ظالم خو جائز ده لیکن کہ مظلوم ظالم معاف کی نو دا اولاد جی اول جزاء سیئاتن کی انتصار تشار شوا تیشو فمن عفا کی عفا د مظلوم تشار شوا جی واپس کېدل واپس اشته په طرف د واپس کېدو دنیا ته صلات جی ظلم چې دی دا به ډېری تیری وی پر د قیامت دغه ودانه چې یو ظلم چې دی دا په دریو تیرو کې وی نو ظلمات جمع ده
اقل افراد جمع سوي درې ما الظلم ظلم چې دی ظلمات یوم القیامت دا به تیری وی په انسان باندې پر د قیامت تا چې دلته کوم ظلم کړی دی نو دا به پر د قیامت پتا تیری شي تیری لار به درته نه ملاویږي د نجات بیا بلار ني سو پر جات تیری لري شي ویني جی الاتقاء یعنی ځان بچ کول والحذر اور احتیاط کول من دعوت المظلوم د خیرو د مظلومنا یعنی معنا د مظلوم د خیرو نه خپل ځان بچ کا اور محتاط اوسه معنی دا چې ظالم نشي چې بل د مظلوم شي جی قال حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن اسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن ابي معبد مولى ابن عباد عن ابن عباد ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب باب من كانت له مظلمة عند الرجل فخل لها له فأخذ مظلمته. ګوره علماء کرام دا یو مسئله ده لکه یو سړی ظالم دی اور تا بچا باندې زیاتی وکي بیا دا ظالم تحلل وکي درخواست تحلل وکي د مظلوم نه د ظلم نو آیا دې ظلم نشاندهی جایز ده او کنا څنګه مثال وی لکه پیر دا پیر صاحب سار ګل دے لکه یو ملت ته پار فرض کچھ سے عالم دے او عبدالجلیل مګه فرض کچھ دے مظلوم دے بیا دا ظالم مظلوم تو وی چالکا ما چې پتا کم زیاتی کړی دی الله دې پار ما معاف کا اور هغه مظلوم ورته چې ما معاف کړي نو آیا عفو دې پار دمره بس دی او کنه دغه نشاندهی به کې چې غستا په دې چې ستا ډوړې ما خورلې هغه مراته معاف کا اغستا بچ ماسکلې غراته معاف کا یا ستا په ټلیفون به تاسو ما فون کړو غراته معاف کا ونه شي ډېری خبري کنا نو بخاری شریف داوی چې لکه تعین د ظلم ضروری نه دی جی معنی دا شو من کاندو مظلمتن درجل هغه سره چې دغه ظلمي په بل باندې فحل لها دا ظالم درخواستو کی دغه د حلالولو یعنی دغه د عفو حال یبین مظلمته آیا دې کار کول شي هغه ظلم خپل یا دې مظلوم لا کار کول جایز دي چې دې دغه ظلم ښکار چې فلان کې مې د تماف کړی دي یا دا ظالم و تشمار کی چې فلان کې ظلم فلان کې ظلم فلان کې ظلم نه دمرو چالک استا په ما چې کوم حق دی یا ما چې ستا کوم حق تلفی کړی دا یا پتا ما سو ظلم زیاتې کړی نو ما معاف کا نو پدې کې د ظلم تعین ضروری نه دی جی من کان له مظلمه لاخي ارغه سره چې داغي ظلمي په بر ور باندې من عرضی داغي د عزت نه کنځلې ورته کړی غیبت کړی وی یا نور داغي څخه تحقیر او بیزتی او توهین کړی وی او شیء یا سبل سوی لکه مالوی بغیر فلیتحلله منه اليوم نو دې داغي نسو کی حلال دي کی دا ظلم داغي نن په دنیا کې مراد حاصل درخواست معافی دی ورته پیش کی مظلوم تا په دې دنیا کې قبل الله يكون دینار ولا درهم مخه داغه نه چې دینار او درهم بني لکه آخرت کې ان کانوا عمل صالح ها کې چر دې دل تعفو نه کی تحلل او نه کی نو فرمای کې چر وی دې ظالم عمل صالح نو خذ منه وابغستشی دینا بقدر مظلمتی په مقدار د ظلم او ور بکړي چې مظلوم تا وان لم تكن له حسنات او که ظالم په صحیفه کې نه کوي او خذ من سیئات صایبی وابغستشی گناہوں د مظلومنا فحمل علیه فظالم بکی خودشی قال ابو عبد الله الامام بخاری قال اسماعیل ابن ویس انما سمي المقبوری منګه مخ ویلو کنه
مقبوري ته مقبوري ولوي لانه کان ينظر نایت المقابر زکه دې کور چې د مقبري سره جوختو زکه دې ته د مقبري جمعات اوس پښتنو کې کوم جمعات قبرستان سي مقبري جمعات قبر والی مسجد وای شو کنه قال ابو عبد الله وسعيد المقبوريه هو مولى للنبي لبني ليس ده غلام ده بنو ليسو وهو سعيد ابن ابي سعيد واسم ابي سعيد كيسان من كيسان سعيد باب اذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه ګور علماء کرام صلحاء امت مسأله دا اذا حلله من ظلمي کله چې مظلوم خپل ظلم ورته معاف کی نو فلا رجوع فی بیا د رجوع حق نشته ده څه مطلب شو لکه ما په عبد الجلیل باندې زیاتی کړل دغه وخت نه راولي پوښوي اته درته وي چې ما ته معاف کړي زه معاف کړم بیا په منځه کې څه خفقان راغی د ماته چې ما ته معاف کړی کنه زه دې نه معاف کوم وهغه مرغای ولاړ والو ته وځي کنه اوس نیولې نشي نو کله چې یو مظلوم ظالم ته یو ظلم معاف کی نو بیا رجوع حق نشته ده لکه مثال هغه روایت را روان دي چې یو سړی او دای خزوا او دی باغی سره استکثار فی الجماع یا فی الاقوال یا فی اظهار الانس والمحبت نکاو ای ورته چې ز تخپل حق زوجیت معاف کوما خو ما پرېګدم د طلاق هغه ټکی را باندې میګدا هغه پرې خو د بیا د دانش ویل چې د تخپل حق نه معاف کوم پس مرغه و आवाज ته خلاص شو جی أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الآية وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكن منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شاني في حل فنزلت هذه الآية في ذلك. ديتو التحليل بطور الصلح تحليل الظلم بطور الصلح. باب إذا أذن له أو حلله له ولم يبين كم هو. اقم خطاب اذا اذن له کله چې مظلوم اجازه ورکړي ظالم ته او حلله له یا ورته ظلمونه معاف کی ولم يبين كم هو او دا ورته نه یاد کړي چې لکه دو ظلم مې درته معاف کړو درې مې درته معاف کړ یا یو مې درته معاف کړ نو پروا نشته دی یو دیو مانکم حدیث را اذا اذن له ویا کله چې اوسره اجازه ورکړي د خپل حق بلتا او حلله له یا خپل حق بلتا حلال کی ولم یبین او دا نی بیان کړي کم هوا چې سمرت هم جائز ده لکه ګوره او په دې ګلاس کې پيو نبی اسلام استا اجازه ته چې دې ته ورکم راغی وینا نو کمانه اجازه ورکړي او جی ورکا دې تامانه چې نیم ګلاس ورکا سلوس ورکړو ورکا چې بیان کړي نه دي ناټول ګلاس خلاصول شي جی قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم اتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره اشياخ فقال للغلام يتاذن لي ان اعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا اوصل بنصيب منك احدا قال فتله رسول الله بيدي معنى تاسنګ کړه دفعوا بقوه وعنف لدي معنی خو یاد ده کنه لفظی کته نقطه نه ماری دفعو بقوه وعنف عنف وی بناخو خیسا نو ورکه حضرت اغیتا پلاس کې خو په زور او په عنف سره یعنی بناخو خیسا لکه سړی ها واخلا ها توس اوس سوال زما په ذهن کې دا راځي چې چر دا قوت او عنف معنی زو حکم او معنی دا چې حضرت په ناخوخه ورته پیش کړ نو چې پیغمبر سے ناراض دي یو څوی نه غوډوي ګناه ده او چې کله بیا پیغمبر علی السلام په دې خفش کېده نو بیا دغه نه تاسو لکړو نو زبا ورته ما اے فدفعوا بقوه فی یدی ماندا شو چې ټیله ورته لاسا مطلب څه وچنه ورکه ها زته یو اخلا دی واخلا لکه دا څه کنه زوته عالمه دا په تیزه سره ورکول دي په ناراضګۍ سره ورکول نه ادا بخی ان شاء الله
جی باب اسم من ظلم شيئا من الارض باب دې بیان د ګناه دا چا چې ظلم کړی دی او سیدنا زمکه نه د ظلمان پوښوي لکه چې لیم بچوالي سرکار دې د چا زمکه قبضه کی په ظلم سره اوس هغه یو مرله واکي یو غزو او یا یو لیشوا او تی اغسطه ده نو په دې کې دوه روایت دي یو روایت دا دي چې دا زمکه سره تر ووز مکو پوری دا د دې په غاړه باندې به توخ کړی شي او بل روایت کې راځي چې خصفه بي الی سبع ارضینا دغه پزمکه کې ووز مکو پوری خخیږي نو ظلم یو دي سزاګانی دو دي او تعارض بین الحدیثین دي نو دغه جواب محدثینو خسته ور کړل اس تعارض نشته ده تطبیق داله اول بدوز مکو مقدار په دی غاړي ورته واچول شي نو چې دې درون شي نو په دې ثقل سره پزمکه کتور په منډل شي نو خلاص به شي خبره واخره وبي قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري حدثني طلحه بن عبد الله ان عبد الرحمن بن عمرو بن سهل اخبره ان سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الارض شيئا فوقه من سبع ارضين وبي قال حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين عن يحيى بن ابي كثير حدثني محمد بن ابراهيم ان ابا سلمة حدثه انه كانت بينه وبين اناس خصومه فذكر لعائشه رضي الله عنها فقالت يا ابا سلمة ائتني بالارض ځان اوساته د غصب د زمکه نه مرتوه چې زمکه ماغله ایتن بالارض ځان بچکا د غصب کولو او ظلم د زمکه نه قید شبر په مقدار یو لیش وهذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك دې مطلب دا دی چې د عبد الله ابن مبارک دو کاپیانې وي یو کاپی وا د خراسان کې شاګردانو څخه او بل نوټو د دې عبد الله ابن مبارک په بصره کې شاګردانو څخه امام بخاری هاذا الحديث دا حدیث ما درته وی ليس بخراسان في كتب ابن المبارك دا خراسان کې د ابن المبارک کم نوٹ د روایت وو هغه شاګردانو څخه په هغه نوٹ کې نو انما املی علیم بالبصره بلکې دا حدیث عبد الله ابن مبارک املا کړي او په خپل شاګردانو باندې په بصره کې نو په بصره کې چې کوم شاګردانو او کوم نوٹ هغه څخه نو دا هغه کې موجود دي صحیح شو اذا اذن انسان لاخر شيئا جازا کی یو سړی اجازت ورکی بل انسان ته په حق د یو سیز نو دا جایز دی لکه اوس حدیث کې راځي فقر دی غربت دی او خلک کجوري خوري نو پکار خودي چې یو کجوره خورا خو لکه یو پکې زیات خورون کې وي بل مرګره ورته الکا تا کته دو کجوري په یو وخت اخلي او خوري نو تاسو اجازه ده نو بس ٹھیک ده جی منع کړي وا پیغمبر علی السلام د اقران نه اقران د قرن نه دو کجوري یو ځای کول الا یستاذن الرجل منکم اخاو اکی اجازه ورکی یو سره د تاسو نه خبر ورتا زم یو مرګره منګه اکوړي کی چې کله دوره حدیث کوله نو هغه دو مرګري یو مرد یو په لاهور کې لوی شخصیت ته او لوی مدرسه دا لوی شیخ الحدیث دی اوس ماشاءالله انو منګه ان جمانو پای کې حلوا پخښوا د یو مرګره نغې د حلوا ډیر راغستا ډیر به خورلا انو ما ورته ما یار دې مرګري ته وګوره ته خو یاد راسکه ما ته تغم کو زې درنګ بریک ورته لګوم کسان ګڼو نو دې وی یاره یو خبره واره وی وسه پیدا سوجي چا ویزلې و
هر یو ما یې ما خدای نه یې مال خو 2000 پکې شګراله نو بلې زه خو په نیم پوښي په تاسو څنګه پوهیږئ تاسو داسې واغله نه بس خراب خلې ته ما کته تیر کړي 2-3 ځله زما مخله شګراله ښه نو هغه سړی چې وخوړ کړه خوږه 2-3 نوړو کې ځکه تم رټه مولا کو نور ته خلاص کړه ماته نه لکه څه څنګه شګه پکې پراته دې شګه خو نو پکې بخا دا سره مال مخله راغلی نو قال حدثنا ابو نعمان حدثنا ابو عوانة عن الأعمش عن ابي وائل عن ابي مسعود ان رجلا من الانصار يقال له ابو سعيد كان له غلام لحام فقال له ابو سعيد اسنادي طعام 5 عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 واثر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم آثار د لوګي فدعاه فتبعهم رجل لم يدع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا قد اتبعنا اتأذن له فقال نعم دینه معلومه شو چې په دعوت کې بی اجازت د مالک سوګزان سر نشي بوتله الا ان تكون متعارفه لکه مثلا د ایوب خان صاحب چې ایوب جان صاحب چې دې چا دعوت وک او دې سره لکه دوګن مینانو آیا وی ډرایورو او لوی عظیم ګاډیو دعوت خدای ایوب خانو خو یو دوګن مینان جن مینان او یو ډرایور دا خو به تاسو غلی شي خو چې دې ځان سره ګاډي کې نور طالبان تم رکینې چې ګاډي ډک کی دا به جایزي وې دا جایز نه دی شوی پوهې زه چې جلسې راځم ځان سره مرګري نه بیوم ایو ځای دی ورما سره ګاډي کې سیټونه وی خو زم چې ای زما دعوت کړې دي نو زه درې څلور کسان چې ولا زیات بوزما نو دا خو مناسب نه ده دا خیال ورته نو دی لپاره تاسو کله کله ست نه کوم چې راکې څوک زین راځي چیزو بی اجازه ته بزان سره څوک نه بیا لکه دې روایت وګوره جی یو خو اذن متعارف یا غزان خبره جی یعنی باب دې په بیان د تفسیر د دې قول د باری تعالی چې دې سخت جګړالو دي معلومه شو چې خصومت لوی ګناه ده او خصومت لوی سره جرم ده خو زما په دې حاشیه کې یو ډیره ناشنا جمله لیکلې ده وهو الد الخصام المولع بالخصومه الماهر فيها ډیره خسته خبره ده الد الخصام مختف جګړو الد الخصام ماهر په جنگ دې سخت جنگیاله دي په جنگ کې ډیر ماهر دی مختلف په جنگ عادت ته جنگیالي دي جنگونه کوي ٹھیک شو مخکې وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بعض الرجال الى الله باب اسم من خاص في باطل وهو يعلمه اسم من خاص في الباطل وهو يعلم باب دې په بیان د ګناوالي د هغه چا چې جګړه کوي په باطله په دې حال کې چې دې جنگیالي ته دا پته وي چې دې په باطله دي الله اکبر لکه مچوالی سرکار فرهاد دے اور دے چکم دے مثلا دے د پردے حق لاندې کی په دې حال کې چې دې ته دا پته چې دا حق د بل دی دا ډېر سخت جرم دی نو دینه معلومه شو دا خبره عبدالجلیلا دینه دا خبره معلومه شو چې یو سړی ته د یو مسلې بطلان بالدلائل معلوم وي او دې پاغي باندې ټینګ وي نو هو الذ الخصام مشرک دې مبتدی دې او دې ته د خپل بطلان د عقیدی معلوم بالدلائل دې او بیا فکر لک ولار دې نو الذ الخصام دې دمه کړه وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الله حدثني ابراهيم بن سعد عن فالح عن ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير ان زينب بنت ام سلمة شابه ډېر وګت حدیث ما کې پاتې دي سبق پر رسول ګوره دې حدیث باندې غوږیږي کنه زه حضرت کوئی زه بشر انسان ما معنی دادا چې عالم الغیب نه ما
محدثین چې څومره دي ما تقریبا کتلې دي الحمدلله اورن په توضیح هم وکړه د توضیح عمده کرمانی قسطلانی فتح الباری دا ټول حضرات وی ذی انسان ما معنا علم غیب می نشته ده علم غیب نه لرم نو انه یاتین الخصم کله کله راشي ما سره جګر ماران فلا الله بعضکم ان یکون ابلغ من بعض شاید کې دی شي چې بعض تانا ابلغ ډیر فصیح وي په اظهار د خپل مدعا فاحسب انه قد صدق او دا ګمان کوم چې دی رښتیا دی وي واقعي لو بذالک او دې سړی ته دې په چالا کې ز فیصله وکم نو اوس دې ځکه وکړه حضرت وی کې ما په د چالا کې په بنا فیصله وکړه نو دا بنوي چې دا عثمان د پار روا ده کہ یو شی په نفس الامر کی تعال روان نه دی نو زما په فیصله اگر واقعیږي نه چې کله زما فیصله فمن قضیت له بحق مسلمین هر هغه سوچ ماله فیصله کړي په حق د بل مسلمان فینما یقتت من النار فلیاخذه فلیترک پرې پوښوي لکه مو شمالي سرکار او د عبدالجلیل یو واقعي جګړه وا عبدالجلیل ساده خوب وراته او سوچونه کول د خبرې او چې دې راته مو شمالي سرکار چې کوم دي فتیزه دلایل بیان کړه دا چل دی او دې په کال کې یو خبره کوي دا خیال دی ورته اوس ما فیصله وکړه چې لکه دا د مچوالي سرکار شو حقیقت کې د عبدالجلیل نو دا مچوالي سرکار لپاره حرام دی معلومه شه فیصله د قاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا مزمت تا چا چې مطالبه د حق کوي په بد زبانه سره حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاتم فجر باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه وقال ابن سيرين يقاته وقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما وقفتم به. ګوره علماء کرام دیتا مسألة الظفر وی مسألة الظفر یعنی یو مسأله د کامیابی معنی یو سری ظالمو او هغه د یو کس نه سشه لاندې کړو غصب کړو پټ کړو غصب کړو په زور اغستو یا قرضه او دی منکر شو دا مظلوم چرتا د دې ظالم په لاس په مال باندې بر شو دا مظلوم د ظالم د مال نه علا قدر المظلمت اغستی شو کنا نو شوافی علیہ الرحمت وی چلا قدر المظلمت اغستی شي من ای مال کا مثلا کتاب بخاری پټه کړی و او د بخاری قیمت ته 1500 یا دینه بزیاتی نو اوس دی مظلوم ته د ظالم په مال کې چرته یو صادر ملاو شو چې د 1500 وو نو دې دا صادر بی اجازت اغسطی شکی نشی اغسطی و مقابل د خپل 1500 کتاب شوافی علیہ مرحمت وی چې بالکل اغسطی شي علا قدر مظلمته اغسطی شمال د ظالم نه احناف وی چې نشي اغسطی سوا د دینا چې ان یکون المال من مثله لکه کی کتاب ورته ملاو شل بخاری لدې به تاسو اغستی شي پیسې 1500 دې ته پیسې ملاو شنو 1500 لکه کتاب لیکي از یوخذ الذهب من الذهب والفضه من الفضه والعروض من العروض خلاص لیکن د غیر جنس نه نشي اغسته قران وی قال ابن سیرین یقاسو اغسته شي دغه بدلا نو موږ لاندې لیکل ان یاخذ مثل ماله وقرا وان عاقبتم فاعقبوا کہ چرتا سلطاوان در کړي شي فاعقبوا واخله بدل د تاوان
بمثل ما عوقبتم به په مقدار داغه چې تاوان کړی شوی تاسو لرا تاوان کړی شوی تاسو دي مسیکن کنټرولر دی په خپل مال باندې بخیل او تذکر صحابي نه فهل علي حرج ان اطعم من الذي له عيالنا فقال لا حرج عليك ان تطعميه بالمعروف وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليس حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا بشك تاسو من کله کله jihad لګي فننزل بقوم لا يقروننا منګه ملمانو شو په یو داسې قوم چې هغه منلا ملمستیا نه راکې په ما طرفي استاد سرای دا چې دغې د کټوای نه منځان سارنه غستې شو چې تباري فقال لنا ان نزلتم بقوم فامر لكم بما ينبغي للضيف تاسو کې ملمان شي او داسې قوم او هغه ته اجازه درکې په مقدار دغه مال چې یو ململ ورکول کیږي نو فقبلوا ولم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف هغه نواله حق الضيف لکه دی باندې مخکې کلام کړی دی دا حدیث په حق د معاهدینو کې دی یو یا دا په سری په حق د مضطرینو کې دی او دریم من سوخ دی ٹھیک شو جی ما جاء في السقائف وجلس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في سقيفه بني ساعده امام بخاری دا زی چراوړ تا ته دا نخي چې نعیم الله مولوی صاحب دا نخي چې لکه سقائف د سقف جمع دا مراد د سفر دی چې سفرونه جوړ کړي دا مراد نه دی مطلب دا دی چې یو سړي کور سره سفر جوړ کړي دی او نورو بارانو ته په سفر کې ودرې دي دا استعمال د حق د غیر نه دی او دا ظلم نه دی مطلب دا دی لکه اوس مثلا د بعض کورونو کې بلای بار وګدي مثلا او باران وریده اوس بچاو نشته ته دیوال سره جو خودري دي او بار دای سفر دی دا تا د پردي زینا به تاسو پیدا چې اگست دا نو دا ظلم او زیاتې نه دی ٹھیک شو باب ما جاء فی السقائف باب دې په بیان د جوړولو صاحبان او د سفرونو ٹھیک شو وجرس النبي صلی الله علیه وسلم صحابه فی سقیفه بنی ساعده نبی علیہ السلام صحابه دوی ناسو پغا چت بنو ساعده کی حضرت صاحب ناسو مشورې دی پارا دار صحابه ناسو په مشورې د امارت صدیق په سقیفه بنی ساعده چلو حدثنا يحيى بن سليمان اخبرني ابن وهب حدثني مالك واخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابن عباس اخبره عن عمر قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان الانصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقلت لابي بكر انطلق منا فجئناهم في سقيفة بني ساعدة باب لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره باب دې په بیان د دې خبرې چې نه دې منکې او گاونډي خپل گاونډي لرا ان یغرز خوشبو چې دې راټک وي خپل یو مونګه یو میخ فی جداری په دیوال دې کې مثلا دا زمون دیوال دی ورسره اخو بل کور دی چې دغه خپل ذاتی دیوال نشته اوس هغه ضرورت ته چې دې دیوال کې مونګه ټکوي زړو کو درندولو دی پارا او دی مونږی ټکولو سره دی دیوال ته نقصان نه رسی نو بهتر خبره ده چې تبه نه منکه ٹھیک شو ټک دی وی خو گاونډی لم اجازت غوښتل پکار دی او آل اسلام د دې خبرې خیال نه ساتي لکه دا دیوال زما دی او د مچمال سرکار کور اخواله نو دې براشي د غشانو ډیران باندې دیوال سره په خپل سین کې ورځي دغه نتیجه ده چې د دیوال پر سر ختم شي هغه به چې لکه دا زما خپل زمکه ده کنه نستا خو زمکه ده خو متصل دی جدار سره ده استاد دی غشانو سره دی دیوال ته تکلیف رسی نقصان رسی یا لکه دې سره ته بوټه وکړي
دای ته توبه چې ری پر اثر متاثر کیږي نو دام جایز نه دی خو بل نقصان رسول جایز نه دی خو یو گاونډي په خپل ستا په دیوال کی ضرورت لپاره مونږه ټکوي نو مې منع کوا دا اولادي او کته منع کای نو ګناه در باندې نشته جی قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز كتبه في جداره ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عن موردين سيدي مالغا چتالوینم اعراض کوونکې اوریدو زما د دې خبرینا والله زما د الله قسمی لارمين بها بين اقطافكم لازمه زبخا مخراچوم د حدیث په منځ د وګوستاسو کې اقطاف د کتیب جواب زبخا مخدا روایت را اخلم او راچوم با تاسو په وګو باندې مانس زبخا مختا تاسو بیانوما او دا به په تاسو باندې سروم دا روایت لکه چتوم با کې خوشاليږي نه هم به بیانوما لکه ما د پیغمبر اسلام نه اورېدي باب صب الخمر فی الطريق بعد بیان دروا کېدو داړولو د شرابو په لار کې امام بخاری دا روایت ولر مخکې راوړل الکه احمد خانه شراب د سکل حرمت راغې نو په لار دی واړول نو ګناه نشته دی ولی دا لار عامه ده دې کې چې څنګه زما حق دې نستا حق مشته نو دا ظلم نه دی او دا استعمال د حق الغیر نه دی دیم حکمت دا دی چې په دې لار کې ولی واړول حضرت چواړوي چې عبرت العوام شي ټول دنیا ته پته لګي چې کور واړي څه پته لګي دی وفي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى حدثنا عقان وحدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن انس قال كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحه وكان خمرهم يومئذ الفسيخ فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ان الخمر قد حرمت فقال لي ابو طلحه اخرج فاحرقها فخرجت فحرقتها قال فجرت في سكك المدينه فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فانزل الله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا باب أفنية الدول والجلوس فيها والجلوس على الصعودات وقال عائشة بس باب افنیت الدور باب دې په بیان د افنیت الدور کې نو دور فنا به سحر استاد د کورونو سحرونه چې دي دغه حکم دی معنی دا کې یو سره د خپل د کور په سین کې څه تصرف کوي جایز دی یو سره د بل د کور په سین کې وقت ضرورت ولاړی نو ادری دیشي والجلوس فيها او کیناسته دل په دې افنیت الدور کې د کور پسې خو مراد دا دی چې د چار دیواره نه باروي یا قدر نه دی چې زنانو به پردي راځي جایز نه دی او مزه دا ستا کور دی کنه او دې مخ کې برنده ده او هغه برنده عامه ده نو سره به کیناسته شي والجلوس على الصعودات او جواز ناسی په لارو باندې چې بیٹک تکورنی یا اجر په یو ځای کې ني او ضرورت لپاره په لار کې ولاړې مخده او چې ضرورت وي نو بیا په لار کې نه کېنه انا به ودرېږي جی وقالت عائشة فقتنا أبو بكر مسجدا ببناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف راغن بشرا جمع بشو پاغي باندې عليه نساء المشركين وابناؤهم يعجبون منه والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة وبه قال حدثنا محمد بن فضالة حدثنا أبو عمر حفص بن أميرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات فقالوا ما لنا بد إنما هو مجالسنا نتحدث فيه قال فإذا أبيتم إلا المجالس هر کله تاسو انکار کوئ سوا د ناس نه یې خامخ الناس ته کوي او ضرورت غنئ رفعت الطريق حق قاضي قالوا وما قد مر هذا الوقت البصر وكف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونهي عن المنكر باب الآبار على الطريق اذا لم يتأذى بها باب الآبار على الطريق اذا لم يتأذى بها باب دې په بیان د جواز د کویانو جوړولو په لارا کله چې اغي کې اذیت خلق تنی نو دا اولاو بهتر دی ځکه چې خلک په لار دی او ببس کی لکه اوسم بعضی علاقې کې بعضی کورونه د سړکونو په غاړه چی نغي باقاعده د کورونو سره یو دوچه جوړ کړی پای کې یو ټوټه لګوري یره کې په لار سو ساورو والزي نو ټوټه د کلاو کې ساورې دی وبکی
یا کې څوک ته کې شي نو دا ټوټه به کلاو کې بوجوس کی نو دا ډیره فایده ده نو دا رګي کوي په لارې جوړول لپاره د فائدې د خلق او اولاد بهتر دي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمين مولى ابي بكر عن ابي صالح السماني عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فامر اخفه فماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم لاجر قال في كل ذات كفاز من رتبه اجر. باب اماته الاذى وقال حمام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم باب اماته الاذى عن الطريق ده باب بیان د لر کولو دا موزشی زلارینا لکه اوس داخله چې په دلار کې بالکل موزیشه نه پری دي کنه سره چې په دلار دي نو په لار کې بالکل موزیشه غندشه بالکل نشته ده کنه حدیث باندې خو مکمل عمل ده او الله دې په دې دنیا کې څو غریب نه کی اوس اخوا دې غریبانو یو درې کور دي کنه د لار بند کړه سم غټه کو سره ای ځانانو سني شي ویل چې د لار ولې بند حالانکه اماته الاذان الطريق او زموږ یو استاد نغیب چې خپل فایده خو سپیم د خپل فایده کوي چې ته ټوکړه واچې کنه دې لار شي اخري چې کومه پات چې غزان بل ټیم لخه کی ځان سور ذخیره وکړه ٹھیک شو سپیم ځان فایده کې کوم ځای کینی لکه مکه وی چې عظیمه سیوی سره موسیشه لري شي دا کمال نه چې ځان ته فایده ورسه کمال دا چې بل د نقصان نه بچ کی جی باب الغرفة والعلية یا والعلية المشرفة وغير المشرفة ګورا د دې دوه توجیهات دي یو خدا دې چې غرفه بالاخانی ته وایي والعلية دام بالاخانی ته وایي چې ارکل دا دوار الفاظ مترادف دي او مراد یو دي نو العليا دا بعد په تفسیر د غرفي شي باب الغرفه باب د بیان د غرفي بالخانه به منزل دا غرفه څه ده والعليه المشرفه وغير المشرفه چغسري هغه عليه المشرفه هغه کمره بالخانه اوچتا وغیر مشرفه او غیر اوچتا برا او کتا دیم توجیدا چې الغرفه روشندان ته وي باب الغرفه باب دی بیان د روشندان باب دی بیان د روشندان په بر کمره کې والعلیه المشرفه او نفسي چت کمره اوچتا کړه شوی اوچتا وغیر مشرفه او نډیر اوچتا درېمه توجی باب الغرفه باب دی بیان د حکم د روشندان هغه بالخانی اوچت کړه شوی کی وغیر مشرفه او چت کړه شوی کی مانته چې کور جوړه پر کور لپاسه بل کور جوړه پای کې روشندان اخلشی او کنا استاد حاشی ذکر کړ دې کچره په دې روشندان سره او په دې علیه سره استاد گاونډي بے پردگی راځي نو ته به نه جوړه لکه موږ دې کمرې دې پاز کمره جوړه کو او دا چار دیواری ني مخامخ کو رخکاری نو که موږ وی چې لکه موږ په خپل ځای باندې تصرف کړ دې موږ دې چا کور ته نه وتلی دا ګناه ده ته دی وایي چې جار تا دغه بے پردگی دا ته جوړول نه دی پکار فرضاً کی چریتا ته خامخ اهم ضرورت ده نو دو صورت دي داسې طریقې سره جوړ کا چې ستاد گاونډي بے پردگی ناراضي او دیم صورت دا چې ته اغي ته وای چې به زه جوړوم مجبورې ما او تاسو ځان له پردي تنظیم وکړئ ٹھیک شو د بیا څه قدر ضرورت شته په پنجاب کې منګه کله کله د پندای وغیرہ تا نو بنگلی خلقو جوړی کړی اته خوا کې نور کورونه د پستا بنگلی نه اخکاری بیا دې بل کور وال ځان سره شنه شنه کپڑے تړلې یا زما دې پردګي ناراضي
خدای من خلق دې خیال نکو پکار چې خیال وشنو خدا جی او دې ثبوت دې ځکه نبی اسلام په خپل کمرې باندې بل کمره خېجولې و او پاغي باندې نبی اسلام کله چې بیبيان سره اله کړي و التناسو 29 دن جی زبط مختصر ون حدیث سوای شو دا ما کې ډیر ځله تیر شوی دی ښا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فحججت معه فعدلا وعدلت معه بالإداوة فتبرد ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فقال وعجبا لك يا إذا عباتنا عائشة وحفصة فاستقبل عمر الحديث يسوقه فقال إني كنت وجاه لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من أعوان المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره وإذا نزل فعل مثله وكنا معشر قريش نغلب النساء او منګه چې په خود باندې ضرورو په مکه کې فلما قدمنا المدينه مدينه ترالو رضاهم قوم تغلبهم نساءهم نو ناصاب د مدینه والو چې د داسې قوم چې خزي په ضروري وي فتفقا نساءنا ياخذن من ادب نساء الانصار نو زمونږه خزي شروع شوي نو د انصار د خزو خوونه واغستل بیا موږ خلاف کول چې پنجاب کې ډیره شي بیا دغه سیالي فصحت على امرتي ورځ می غصه وکړه چې غم کړه یعنی غصه می وکړه په خپل خزه باندې فراجعتني دغه مال جواب راکړه ما ته غصه کړ ملک ما ورته مثال په تو سره روټه راوړه فرارم ما صبر نه کنه فرارم کنه نه یک وخت خو صبر خو کنه ته په لاس باندې شر سم در کو نه مې او جنې دا ته سوچ دا غصه دې کم ځای نه رااله دغه ورته چې ستالو رالته نبی اسلام سره پورا ورځ غصه کوي خبر نه اوري انا منی که ما دته ونه سوچلو شو خان داسې چل دی ها ولما تنکر ان اراجعک ولدی ناشنا وګڼلا چې ما تعالی جواب درک ٹھیک شو لا یراجعنه حضرت سره سوال جواب کوي خبر اری ورسره تباشوی هغه خزی چې چا دا عادت جوړ کړی وي بی عظیم په عظیم شخصیت محمد صلی الله علیه وسلم افتأمن ان یغضب الله لغضب رسولی ایتا ځان مأمون غنئ چې غصو کې الله پاک پتا سو باندې لوجه د خفقان د خپل پیغمبر نه فتح لکینا بیڑا مغر کشی ولا تاجری مانا بیکاٹ بنا کے ہاں وصلینی ما بدا لکی کہ تال سے کپڑا مپڑا پکاری سنو ضرورت تماتے وی لشی او ذو من کی چتان دیر خسته دا واحب الى رسول الله صلی الله علیه وسلم یرید مراد عشر تنعلن نعالا یعنی سمان استعمالی اذا اچھی بمانو کو اچھی پانی لپار د جنگ د مؤمنانو خلاف مانا اسو پخپو کئی مراد اچھی اسم کافر دے نو اچھی پانی لپار د جنگ د حضرت سیر سرا یعنی تیاری کئی جی نا فضرب بابی لا تقل بابی اجاد غسانو جی قال لا بل اعظم منه وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال قد خابت وخطت وخسرت كنت اظن ان هذا يوشك ان يكون فجمعت
ثيابي فصليت صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مشروبة له فاعتذر فيها فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي قلت ما يبكيك أولم أكن حذرتك أصدقت اتمانی ضروري چې تبع حضرت سره غوسه نه کوي خبرې بنانه قال لا أدري هو ذاك المشروبة فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رأس يبكي بعضهم فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد فجئت المشروبة التي هو فيها فقلت لغلام له استأذن لعمر فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرخي الذي عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت فقلت للغلام فذكر مثله فجلست مع الرخي الذي عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن عمر فذكر مثله فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حسير ليس له بينه وبين على رمال حسير پا خالی پوزی باندې چې نو د پوزی او د حضرت په منځ کې فراش هم ساده متكئون على وسادة من أدم خشوها ليكم حشو عليكم وقلت وانا قائم فبلغت نساءك فرفع بصره إلي فقال لا ثم قلت وانا قائم استأنس يا رسول الله زلغني زړه اغلوم د الله پیغمبر استان اونس پیدا کوي لغونی زړه اغلوم ای خیال بدلوم مطلب لکه تاسو د خیال بدلولو د پاره یو څو خبرې کوم مطلب دا دی رأيتني وكنا معشر قريش عليه النساء فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اوضع منك نوراني حسينه ده ډېر نوراني او ډېر حسينه ده عائشة فتبسم أخرى فجلست حين رأيته تبسم ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر الله غیر اوبت ثلاثه سوا دغه زړو سرمنو دریونه فقلت ادعو الله فليوسع على امتك فان فارس عليهم موت الدنيا وهم لا يعبدون الله وكان متكئا فقال او في شك انت يا ابن الخطاب اولئك قوم عجلت لهم كلماتهم في الحياه الدنيا فقلت يا رسول الله استغفر لي فمثلنا النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ذلك الحديث حين افشته حفصه الى کله افشتو چې راز فاش کړو حفصه الى عائشه وكانت قد قال ما انا بداخل عليهن شهرا من شده موجدته عليهن حين عاتبه الله فلما مضت 29 دخل على عائشه فبدا بها فقالت له عائشه انك اقسمت ان لا تدخل علينا شهرا وانا اصبحنا ب 27 ليله اعدها ب 29 ليله أعدها عدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 وكان ذلك الشهر 29 قالت عائشة فأنزلت آية التحريم فبدأ بي أول امرأة فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت قد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك ثم قال إن الله تعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى كله عظيما قل في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ثم خير النساء فكنا مثل ما قالت عائشة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وفي قال حدثنا ابن سلام أخبرنا الفزاري عن حميد الطويلي قال آلا لك صبر يدو حديث زيوم تلقوان زان خليك التكان مكان راوانا آلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء شهر وكانت إن فكت قدمه فجلس في علية لو فجاء عمر فقال طلقت نساءك قال لا ولكني آليت منه شهرا فما كست 29 لم نزل فدخل على نسائي باب من اقل بير ولا البلات او باب المسجد دادي سمخ کې تیر شو دي باب په بیان د جواز دغه چا چې تړلې وي او خپل علل البلات هغه غټو خورو کړ شو باندې په خوا کې د جمعات او باب المسجد یا جمعات دروازې ته اګه جابر سے چې په حضرت خو خرڅ کړو بیا چراغه علل البلات وتړ او بلات په معنا د غټو دي پوښ کنا ا حجاره مفروشه اګټي خوري کړی شي یعنی فرش کړی شي ورګه زوی مې دوه حدیث زویم چې ته دماو کې
وبي قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو عقيل قال حدثنا ابو المتوكل الناجي قالت جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت اليه زمرا وقلت الجمل في ناحيه البلات وما ترى اوخته پغاړه د غټو مفروشو کې فقلت ما هذا جملك فخرج فجعل يطيف بالجمل يتمنا چکر لگاو پدی اوخ باندې مداو نو چې طواف وکاو فقال الثمن والجمل لك دا پیسیم جیب کې دا او حکم استاد باب الوقوف والبول عند صباتة قوم باب په بیان د جواز د ادریدو او د بول کولو په خوا کې د ډیران د یو قوم معنی دا چې یو قوم ډیران دی او پاګه ډیران کې ته بول وکي نو دا ګناه نه دی ځکه چې ډیران لیل بولي ډیران خو دې لپاره چې تبه ګندګي اچي دې کې څه دغه خوشحالي دا ګناه نشته هغه د چا ډیران ته په خوشاله دا ورځ یو خانه کې به خوشاله شي چې ډیران نه لار زیات یا لکال ته ادريږي دا سحرج نه شاملات دي وابي قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال لقد اتى النبي صلى الله عليه وسلم صباته قوم فبال قائما حضرت پولاری باندې بولو کو دغه خبر مخ تیر شوی دی حضرت پملا کې تکلیف کې ناشته نشو یا زه چکم دې موزون د ناشته نو یا لکه ستر نو یا دابول قائمن چې دل پار دی دا جوازن وغیرہ باب من اخذ الغسل وما يؤذي الناس في الطريق فرما بي باب دې په بیان د فضیلت هغه چې غسل کې یو ډاله وما يؤذي الناس هغه شی چې خلق له تکلیف رسي پلار کې فرما بي بیا دې او غرضی د لارنا ته پلار اخلي او یو اونوا او دغه یو ډاله ځوان دوا چې څوک به تیرې دل دای پړنه بغي ته تکلیف رسید دا ډاله غوسکړه پلار کې او دې غرضولا یا ازغه د لریک غنوا او د خلق جامو سر خطلا یا یو غټ او خلق په ټکرې خړلې تا شی لریک د غټ لارنا دې طالب ډېر لوی اجر ملاويږي لیک صبر وکا او بي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن سميان ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك وي من یو ډال از غدار له طریق فاخره ندلار نه رستو کړه یې نکټ کړه فشکر الله پاک دې د عمل قبول ک فغفر له الله پاک مې ربان دی وبخه باب رزق اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرغبة تكون بين الطريق ثم يريد أهل البنيان فترك منها للطريق 7 أذرع ګور مولانا صاحبہ مسأله دا چې تاسو د خیر سره یو داسې ځای ته لاړلې چې لو یزمکا یو لوی دالان او کم سے کم 100 کنالو او تاسو ته وبخل شو تاسو په کې ځان له کورونه جوړو شروع روحبا غټ میدانو کلاړیانو زیو هغه تاسو ته وبخل شو اوس تاسو په کې ځان له بنگلي جوړې کړې د بنگلي چې جوړولې د پدې لارې باندې اختلاف راغی ټیک شو ته وای چې لکه دا دیوال دی اخوا کا چې لار کولاو شي د تاسو لکه دا دیوال دی اخوا کا چې لار کولاو شي او جګړه دا هغه کاکام لار دیوال نه رستو کې تم نه رستو کې نو بیا به څه پاتې شي دا به لوی مصیبت پاتې شي اوس مسله دا ده کله چې یو دالان دی دالان پیژنې یو خور غټ تالاب دی غټ دالان دی او په دې دالان کې د ازمکه مشترکه وا او خلق په دې کې ګزان له کورونه جوړ کړ په لارې باندې اختلاف راغی اوس بس کو لار به سمر پریږدو د هر کور نه درینم غز ازمکه بواخلو نو وو غز لار به پریږدو هر کور نه مالک طرف نه وا درینم غز واخلو درینم غز به دی راکی درینم غز به دی راکی مېز کې دا لار به وو غز پریږدو اوس دی وو غزو کې خټ راکته ردی شي خبرغي جنازي تیری دی شي استخیل ورته نو دا طریقه شو اوس په دې باستی چې آیا دا وو غزلار پر خودل دا یو قانون شرعي شو چې لا یزاد ولا ينقص وای نه
دا خو په صورت د نزاع کې دی او کې دین فراخ لار سو پریګ دین او دین زیاته بهتر ده اوس اذا اختلافو فی طریق المیتای کله چې اختلاف راغی په غلاري مشترک کې وی الرحبتو په دې حال کې چې دازه میدانو کله میدانو تكون بین طریق هغه په مې دلاري کې ثم يريد آل البنيان دا اراده وکړه دې علاقه خلق آبادی جوړولو فتورک من ال طریق پریبه خودشي دې میدان نه لپا دلاري سبا تزرن و غزا زمکا هغه لپا دلاري بشي او باقی دې بدی رسوږي مکانات ځان جوړ کی استاد درینم غزا استاد شي درینم غزا ولې بل شي جی باب دې په بیان د مذمت هغه لوټ مار هغه تختول د مال چې بغیر د اجازت ته مالک نه خو نو بخوي ستا اجازت ته مالک نه بغیر تختول وي خدا لپاره د څه ذکر کړی قباحت مزید دی پاره وقال عبادة بیان النبي صلی الله علیه وسلم په دې خبر الا ان لا ننتهبا مگر بیا کو چې نه به تختو معلوم دی یو بل جی حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمسلق نهبة لوټ مال مسلق آزاد انسان خرابول حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا الليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلى النهبة قال الفربري وجدت بخط أبي جعفر قال أبو عبد الله فربري صاحب وی چې وجدت بخط ابي جعفر ما چې نسخه کوم کتلا پای کې د ابي جعفر خط اغي لیکلو قال ابو عبد الله امام بخاري قال ابن عباس تفسيره ان ينزع منه نور الايمان چې نفس ایمان نوزي او د ایمان اگرنا چې دا برکات چې دغه توزي الله ته موساتي رونو ورتا ستې خبر نه خبردار چې تصوف کې دن نشه نو بیا حالت دې باندې پرېږي نور ایمان دې ته وی چې د اعمال ذوق سره کې نه پیدا کیږي موزکی خو ذوق نه قران وی خو ذوق نه دا ذوق ګره لکه استاد غوونه دي ته چې ډوړې خوري ته دغه ډوړې هغه خوند او لذت افسوس کوي منګه په دې غوونه مثالی باندې خورو کنه نو منګه صرف دلول پویجو نو دای کې چې کوم لذت ته نغه فکر دې زموږ دې غوونه کنیکشن دغه سره خو نشته کنه دا یو څه خپل یو ذوقي اګه سړی بیماری کنه او خوب شي خوري نو د خوب ورته نخ کوي دی باب دې په بیان د ماتول د ریډ کراس وقتل الخنزير او وجل د خنزير ریډ کراس پیژنې ها هغه د صلیب هغه نه خچي او د صلیبیانو عیسایانو جماعتونو باندې چرچونو باندې هغه صلیبي او تا صلیب مات کړ ټیک شو او خنزیر دې مړ کړ او دې وجه نو دا جایز دي ټیک شو ځکه چې منګه د صلیب په ماتول باندې الله مقرر کړو دی پیغمبر راته حکم کړی دی ها کی یو داسې دی چې غینه فتنه پاسي نو بیا د چا په کار کې مداخلت مکوا ځکه چې ته دغه صلیب ماته غوستاد جماعت میراب یا مناری وګورئ دی محدثین ذکر کوي چې دا حدیث د دې راویان انتهائی اعلی درجه والدي او په دې حدیث کې حیات حضرت عیسی علیہ السلام ثابت ده علی ابن عبد الله دین لوی شخصیت پسما رجال کې نشته سفیان ابن عیینہ لوی شخصیت پکې نشته ده او زهری محمد ابن مسلم الزهری محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهری دین لوی سره په دنیا کې بل نشته ده خو با قول د مجشوال سرکار
آی په خپل کتاب کې لیکل چې د لوی شیعو او د امام بخاری ټول روایت او مدار په ظهوري شیعه باندې دی وي د بیا په بخاری کې څه پاتې شو سره بخار پاتې شو څنګه چې داسې صفه نشته دی چې آی کې ظهوري کاکا ناراضي جی خیال کوئ نو مطلب دا دی چې په دې خلق خبره کې ځان ډیر محتاط ساتي اوسه دا جرح تعدیل کار نه دی کې ډیر ځان محتاط ساتي جی یو سړیو بخاری شریف ختم وکاو مچوالی سرکار هر یو مچوالی سرکار دا یاد ته واځي سوچته چې به مچوي نو ګوره مچوالی سرکار ایوب هغه بیا راغی میدان ته خزا خوشته دا یو پکې به پریتو دغه بیا پریتو شو خو بیا نن بیا بدل شي انا ګوره آخری حدیث نے عبد الوارث حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا فضیل دا فضیل چې کوم دی نو دې په باره کې بعض کتابونو کې لیکي چې دې کې تشیع او دې شیعه نو هغه صاحب ختم کو نوئی شیعوں نے بھی بخاری کے اندر مداخلت کر دیا ہے اور شیعہ اپنی بخاری میں لایا ہے اور بیدار رہنا بھائی یہ راوی شیعہ ہے یہ شیعوں کی مداخلت ہے سا خیال ہے ورنہ نرستما اور تیمائے ایسا راوی مجھے بتاؤ جس پر کسی نے جرح نہ کی ہو میں آپ کی شخصیت ابھی میرے نزدیک مجروح ہے ان کے نزدیک آپ مسلم ہے لیکن میں آپ کو نہیں مانتا معاصر کی جرح معتبر نہیں ہے اور ٹھیک ہے دیبان میں جرح شویدہ لویا جرح شویدہ فضیل بادی لیکن امام احمد ابن حنبل اسحاق ابن راوے سفیان ابن سوری سفیان ابن عیینہ دا فضیل شاگردان دی اور جگہ دی فضیل نے روایت اخلی نبیاپتی کی تشریح دا کم نہیں لا رہے کم سے کم غسڑے دے راویان سے گوری کنا سا خیال نہیں ہوتا نو داسر دا بخاری بدنامو لی پارا خلق کار کی اور امام زوری مسلم شخصیت لوی عالم او ځکه علماء لیکي چې دا اعلی ډیر قوي حدیث دی چې په دې کې اعلی راویان دي علی ابن عبد الله المدینی سفیان ابن عیینہ زہری سعید ابن المسیب مشہور تابعی سمع ابا ہریرہ مشہور محدث فی الصحابہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مریم راضی بھائی ابن مریم حکمن بادشاہ حاکم مقسط انصاف کون کے فیکسر الصلیبہ ماتے بدے ریڈ کراس لرا اگر نخدا عیسائیت لرا ویقتل خنزیرہ خنزیر بوجنی ویضع الجزیتا اور دیب جزیہ ختمی جہاد بکئی ٹھیک شو روس دغی بخاری کے بیوزے کراشی ویضع الخربتا از جزیہ خربتا اور خر بھی ماندہ جہاد منسوخ کی شیخ القرآن دے اللہ غریب کی رحمت کی یا لوی شورا و خطاب کی پوری کہ خبر ہو کہ متتاسو او نبو جوڑ نہ کہیں مصیبت یا لوی شورا ہوا آئے وقت مولانا عبدالسلام سے رحمہ اللہ آزوں گا امیروں تیرا پخوانے خبرہ شیخ القرآن وی چھ داسی کتاب پا دی دنیا کی نشتر ہے ٹھیک شوا چاہ دا اغلاطنا و دا خطینا مبراوی سوا دا قرآن عظیمنا نبیائی دا بخاری و سوری واسطونا بیان کرو لیکن یو مشہور دا دی چھ کبھی نبی علیہ السلام چرتا خوڑے لو زینبی کرا او شورا چاہ کرے وا حفصی عاشی کرے وا دغی بخاری کے راضی حفصی پکور کی کبھی نہ پڑھ لو حالانکہ حفصی کور نو
اول چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وفات شي او کوم بیبيانو نه څوک وا دې شادي تاسو نو څوک وا ام سلمہ وکنا کې زینب بنت جاش وا او وچ ای اشد کن لوقن چې اطول کن یدن دي نو ید خود سعودي زیات وګدو لیکن د وفاشي سوده بیا رسو مالته کوم روایت کی کلام مالته خبره کړي وا دا سجل تمرا دي نو دا جزئی لفظ دی حربي لفظ نه دی ان شاء الله دې جل کی مغازی دا jihad کرا روان دي جی فإن كسر صنما أو صليبا أو تنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه أو أوتي شريح في تنبور كسر فلم يأخذ فيه بشيء. گورا هل تكسر الدنان آیا ماتول شت منگوٹے د شراب التي في الخمر یو چا کر لاړلی الته کې دینانو منگوٹے او مشکی سو مټکے او د شرابو نه ډکو دا شراب توی کړل منګوټه ماتول شي یو وتخرق الزقاق آیت سرول شي هغه مشکونه چې کوم کې شراب تخرق د اخراق نه او زقاق مشک ته وي فین کسر سنمن کی اوسره مات کی بوت او صلیبا یا ریډ کراس او تنبورن یا ستار بھی نه دړمانو شي او ما لا ينتفع بحشبه یا غشي چې دغه په لرګي فایده نه غسته کیږي نو څه حکم دی وای ووتیا شریعه فی تنبور فطر علی استفتاء قاضی شریعه سره په بار ستار کو سرا فلم یقضی فی بشین هیڅ فیصله نه کړه معنی څه شو هیڅ فیصله یې هیڅ په زمان په لازم نه کړ او دا مسله دا کې ایوب خانه ته د چا ستار مات کی او د چا ډول مات کی باجه باسره مات کی نو پتا تاوان شته او کې نشته امام سے رحم الله فرمایي چې په دې زمان شته باقی ائمه چې په دې زمان شته امام یوسف رحم الله فرمایي چې په دې باندې زمان نشته او استاد محشی ذکر کړ دي چې فتوا په قول دا امام یوسف رحم الله دا ځکه چې دا آلات معصیت دي او په آلات معصیت کې اوسره مات کی نو پای باندې زمانه نشته جی قالوا على الخمور الأنسية قال أكثروها وأسرقوها قالوا ألا نفرقها وناصرها قال اغسلوا قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الخمور الأنسية بنصب الألف والنون بنصب الألف يعني أناسية ذكر بعض روایتو کرا أنسية او بعض کرا أنسية دې دا ټول زیات بهتر أنسية ده ٹھیک شو چلو بوتان چلو آسان دې مخې تیر شي ده شاو ساوتن لا په بوچی خانی خپل یو پرده او پای کې تماثيل فاتکه النبي صلی الله علیه وسلم ماته کړ باب دې بیان دغه چا قتل چې اوجل شي په حفاظت تمدون مالی اے به حفاظتي مالی نو دې شهید دی لکه ستاسو دغه پی سی وی د شپې ډاکوان رااله او تاسو سره مقابله وکړه کې اې دې مړ کړ چې بیغم شه او خدا نه خپل کې تلاړي نو مزه کو شهید شو څنګه دا معلومه شو چې خپل مال بچاتا آسان نه پلیږي دي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد باب اذا كسر فسحة او شيئا لغيره
باب دې په بیان دي یو سړی ماته کی کاسه د چا یا یو برشه د بل نسبه کوي یا په دې کې زماني مثلی دي او کې زماني قیمی دي نو صدا یو سړی کاسه راولې غلا د پیر سیب کاسه راولې غلا او پای کې چې کوم دې کنا چرګان راته کړی شو او پلار کې عبدالجلیل کاسه ما تکړه نو آیا په دې عبدالجلیل باندې د دې کاسي قیمت دی او کې مثل د کاسي دی تا خیال دی بعض علماء چې دا کاسه دا ذویل امثال نه ده نو مثل د کاسي بورکه ځکه چې پیغمبر علیہ السلام د کاسي ماته کاسي په دې روغه کاسه ور کړی و او مختار قول داد چې دا د زوات القیم نه ده زمان په قیمت ورکه چې بازار کې دې کاسي 100 پیسې دي اب ورکه ٹھیک شو اوس سوال دا چې ازواج متعاقبه مليانو صاحبانو دوه خزي خيدي ګنا نه دي قران مسنان شروع کړي استامه تدرکی خوشګنه مسنان شروع کړي ثلاث و ربانا خو انصاف ډیر ګران دی او بیا دې زمانہ کې خزي ولایت نه اوچت مقام دی د ازواج مطهراتو لیکن طبیعت انسانی چې کوم دی دا چت گواره کوي یو خزا یو خاوند دی یو خزي تعریف کوي د بل نه لکه استاد صابر الحق خوب دې نه کړي باندې شو کنه او کنه پته لګي نو اوس صابر الحق دی فقط دو خزي وي او دې د خزي مخې خبر یاره نن فلان کې پراټي راوړي خو زبردست وي لا بل ورته ولي ما دل پکې غني پخ کړی وسه ما پکې ته خاورې چولې وسه ولې زما پراټو دسي چالو تا خیال دی ور سوال نه پیدا کیږي او وای چې هغه چې او دا ډیره ماهره سوال نه پیدا کیږي او که چرته یوې خزي ولا کپړې وینځلې سي یاره خو زبردست سبا کړ دي دا ما دل خاور کې وینځلې وسه تا خیال ورته ډیره مشکله اوس کاسي ماته نو ته په خپل اندازو لگاوا خوشوي او بیا انصاف چلته کی ها نو حضرت صلی الله علیه وسلم خو مثلی ور کړی و او دغه جواب سره مولانا دا زمانہ نو ځکه چې دواړو کورونو کې کاسي د حضرت صاحب دی خو دی یو د زور نه ور کړه هغه ماته دی په کور کې پری خدا او دی د کور نه روغ او چته کې بل ورکا چې تاسو دغه ماته تاسو کوي تا کوي چې تاولې د پردې کاسه ماتو د کور کاسه ماتو دا تو بیخته فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها طعاما وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرعوا فتبعوا القصعة السخيفة وحبس الرسول نبي الاسلام دا قاصد چون دا ایثار کچورګه منګ روټه خورو نو دا کاسه بدل بیا در کوم فتبعوا القصعة السخيفة وحبس المكسورة وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب حدثنا حميد حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب اذا هدم خائفا فليبني مثله فليبني مثله ګوره یو سړی د چا دیوال وګرځي نو دې بدغی په مثل جوړي څنګه لکه ایوب خان او ټرک کې روانو کوته ته کوشګره او لار کې دا ټرک چې کوم دی د چا دیوال له اخلاص کړ لکه تصور ډېر لري نو اوس بس کوي نو حکم داد کې چر دې په مثل اول دیوال جوړول شي بینی اقص دیوال جوړول شي یبنی حایتن دی بغیدا دیوال جوړي او کې دغه مثل نشي جوړولې نو بیا اعتاد قیمت ورکړي ٹھیک شو مولانا جی حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني اسرائيل يقال له جريج يصلي فجاءته امه فدعته فابى ان يجيبها فقال اجيبها او اصلي زړه کې وی آیا جواب د مور ورکم آیا مز قائم مز پورا کما لا تمتو حتا تريه وجوه المومسات الله کریما مرنه کې زما دی بچی لرا تر دې چې او خید دې مخ
کنجرو تا بازارونو تا ما ته مخ نخي الله دې مخ بازارونو ته وخی نو اوی یوی خزی بدماشی لافتنن جریجا زدا جریج با پا امتحان و پا فتنه کیا چوما فتعرضت لونو دی اغیل تعرض شروع که شونده سری کری او سترگی ورطا توری کری او راغی سمعی خواه کی گرده دوی جریج اسا کئی توی تو خدی جریج خواهی او شکنا نایت تعرضات شروع کرا فابا فکلمتو خبری ورسرو کری چې دن نراشم هغه تړي او شو کنه نو فاباغ انکار وکړ به خوري ځه مهرباني خوري ته مهرباني فاتت راين نو داراله بدبخت او رئیسه نو فامكنت من نفسها نو غیله زی ورک د خپل نفس ما یعنی هغه ته چې راځه نو فولدت غلاما نو دا دغینه حامله شو څه زمانه پسې بچي پیدا شو فقال دي تچاوي دا د چرتنا یو من جوړېج دا چې په ګمبد کې ناس دي خلوت نشینی چې کوي دیو کنه او کلی والا خلق رااله فاتوه وکسروا صومعته رااله د جوړېج دای باد خانه ما تکړه وانزلوه او را کوزک دا جوړېج د دې عبادت خانینا وانزلوا من صومعته وسبو ابدرز ورتوي جوړېج پریشان شغیر یو دوه رکعات ته هم فلیګه ده هغه وتوزاد سکو والسلام زکا ثم طال الغلام اتل غلاما داراغه دا جوړېج دی الک څخه فقال من ابوك يا غلام التتا يا بابوس یادت نو مخ بابوسو اے غلاما پلار دې سوق دی الرای هغه شپن کې ده کړه نو خلق حیران شو چې دا وګوره نو خلق په خپل عمل پېخمان شو هغه نبني صوماتک من ذاب اوس خو به زموږ دا ګمبد تسرو جوړو او دا صاحبہ خان سو جوړو ایلا الا من تین د خټونه له جوړه کې ظالمانو انور پرېږي دی جی بس ته مړه په بارک د چا شرکت نه کوم په توام نه